نو نیک اعمالو نه څه مراد دي؟ نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي هغه وی د دې نه مراد کلمه تمجید ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا باقی پاتې کیدونکي دي. او مال او اولاد دا ختمیدونکي دي، نو د دې نه مراد کلمه تمجید ده. دغه رنګ بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد 5 منځونه دي چې د دې 5 منځونو ثواب دا باقی پاتې کیږي او دا باقی پاتې کیدونکي دی، او نور دا دنیا او دنیا کې جسدي مال او دغه رنګ زامن دا ټول چې کوم دی فنا کیدونکي دي، دا به ختم شي. او د ابن عباس رضی الله عنهما نه چې کوم دی دویم روایت دا را نقل شوی دی، هغه فرمایي چې د باقیاتو صالحاتو نه مراد چې کوم دی مطلق نیک اعمال دي. څومره نیک اعمال چې دي نو 5 منځونه پکې هم رالو، کلمه تمجید پکې هم راله، او نور چې څومره نیک اعمال دي دا ټول پکې چې کوم دی راله، دا ټول پکې راله. حضرت سلیمان علیه السلام په هوا باندې روان وو او لاندې یو زمیندار وکتل وی سبحان الله. سلیمان علیه السلام خپل تخت راکوس کو، د زمیندار ته وی تاسو وی، هغه ورته ما سره دی ویل، هغه ویریږي ویریږي تاسو وی، وی ما سبحان الله چې الله تعالی سلیمان علیه السلام نو څومره خپل بادشاہي ورکړې ده چې تخت په هوا باندې دي. نو سلیمان علیه السلام ته فرمایل چې زما دا تخت په ختم شي، زما دا بادشاہي به ختم شي، خو استاد سبحان الله دا ثواب نه ختمي. نو د نیکو اعمالو ثواب دا نه ختمیږي، دا باقی پاتې کیدونکي دی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې 2 قسمه پټي دي، یو د دنیا پټي دی او یو د آخرت پټي دی. د دنیا پټي هغه مال او زامن دا چې کوم دی د دنیا او په دنیا کې پکار راځي، د دنیا پټي دی. او د آخرت پټي اعمال صالحه دي، نیک اعمال دي چې دا به همیشه د پاره چې کوم دی باقی پاتې وي او د دې ثواب به باقی وي او الله تعالی به دې ثواب ورکړي.